یو خو د واده موضوع ده او د واده پروګرام څه غواړم په حجره کې جومات کې نه نو د خوشحالۍ موقع ده که د غم موقع ده خو خوځوه که نه یو به په دې یو د خوشحالۍ موقع ده منیب الرحمن عادل د دې د خوشحالۍ موقع مناسبت سره د خوشحالۍ خبرې کوو او دلته ماران نه یادو لړمانان عذابونه جهنم په جمعه کې وایي ښه مولي صاحب اوس که دلته په دې موقع باندې ته د عذابونو خبرې په ما باندې کوې او د ماران لړمانانو نو کېدای شي چې منیب الرحمن له بېګا د شپې خوب هم ورنه شي نو تا په خپله خوشحالي کړې اوس ده باندې دا خوشحالي ګډه وړه کې نه یو خو نه زه د غم خبرې کوم نه د مړو خبرې کوم نه د عذابونو د خوشحالۍ موقع ده د خوشحالۍ موضوع ده خبرې به د خوشحالۍ کوو واده خوشحالی دا واده عبادت تے واده نکاح عبادت تے منز عبادت تے تلاوت عبادت تے ذکر عبادت تے حج عبادت تے عمرہ عبادت تے صدقہ عبادت تے جہاد عبادت تے دعوت و تبلیغ عبادت تے درود شریف ویل عبادت تے رمضان روزی نیول عبادت تے زکات ادا کول عبادت تے درود شریف ویل عبادت تے منز عبادت تے عمدہ شرط ټول وای واده عبادت تے واده د مشران لړه پوخ کړي دي یا نه وایي واده عبادت دی څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره صدقه خیرات تبلیغ جهاد عبادت دی وایي دا شانتي واده یو خو به دا خبره نن پخوي واده که څوک یې نه وایي الله دې د هغه واده نه کوي واده علم بنے کم خزی پسی وعدے اس طرح جو امیر صاحب چو وعدے عبادت تیر پا عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ گلوکارن پنکارن اداکارن مس مردان راوستل پکار دی روح پکار دی عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ پکار دی وعدے عبادت تے اور من پابند شریعت یو غم کی پابند شریعت یو خادے کی پابند شریعت یو معاملات کی پابند شریعت یو اخلاقیات کی پابند شریعت یو نظام معیشت کی پابند شریعت یو ہر قسم نظام کی رہن سہن کی پابند شریعت یو توجہ نصف پابند یو هو آیا غم مکو انشاءاللہ مو آیا زمون دا مولیانو حکومت در باندې را روان دي خکړنګې لري توجه مون پابند شریعت وای پابند بعض خلک وي توجه بعض خلک وي یاره چې سما طبيعت سو پکې یاره زما مزاج دسه دي خپل وي سما طبيعت دسه دي زه درته شریعت یادوم ته ماته طبيعت نیغ کې خیرن بچیا د شریعت په مقابله کې د طبيعت سے حیثیت شته د شریعت په مقابله کې د مزاج سے حیثیت شته د سنت په مقابله کې د رسمونو رواجونو سے حیثیت شته پابند شریعت یو موږ څه پابند یو وای د څه پابند یو فار ایگزامپل مثال سره خبره کوي کې راځي توجه ایگزامینیشن حال ہے کوېسچن پیپر تقسیم شو جوابات سٹوڈنٹانو طالبانو لیکل شروع کړو په دې امتحاني حال کې یو طالب داسې ناست دی کون ذهن دی غبي دی سټډي نه وا مطالعه نه وا هوم ورک یې نه و ټیوشن یې نه و کلاس روم کې نه و توجه دغه سټوډنټ پبجي والو فری فایر والو لای لډو والو په ساده موبایل کې ماران جنگول لکه د مار توجه دا یو سټوډنټ لګیا دی پرچه حل کوي په مثال ځان پوي کې چې ورپسې پوي شي امتحان شروع شو د سوالات پرچه تقسیم شو جوابات لیکل شروع شو یو طالب د جوابات یې غلط دي پرچه فیل تاسو ته تاسو کوم د دې کوم سټوډنټ پرچه چې فیل دا نور سټوډنټان هم داغه نه نقل کوي نه فیل والا نه چې څوک نقل کوي دا به پاس کی که فیل کیږي بولو د داسې سړي نقل وکړه چې هغه پاس وي بیا د هغه پرچې نه ته نقل کېدای شي چې پاس شي فیل والا چې څوک نقل کوي نو نقل کوونکي پاس دي که فیل دي پاس دي که فیل دي
اوس راځي د قرآن اصطلاح د یهود او نصارا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يهوديان پاس دي که پیل دي؟ عیسایان پاس دي که پیل دي؟ ستا ایډیل هغه خان او دغه خان او صوباړي خان. ستا ایډیل به هغه الټا پلټا خلک چې هغه خاتم النبیین نشي ویلي. توجه، ایډیل به زمون علماء ایډیل به څوک بولو؟ څوک به نمون واده عبادت دی. وای واده واده واضح منز عبادت یو قدم اخلم بس. منز عبادت کی طریقے موجود دا. ذکر عبادت تعالی راغم تعالی وسو تاسو کوم یریګه ما پیدا توجه ما ته پرې ان شاء الله زما خوښ تاسو یې بل زرا وس. خو یو خبره درته کوم دا ووري، من مولیان قسم بالله د مقصودجان مولوی صاحب شو، من مولیان په ودونو کې څوک نه راغواړي. دا واحد به دا کسي چې په واده کې علما راوخته، په واده کې خلک پته نشته دا اجرت جدار چا ده، خو کېدی شي یو دور کې پکې چا خطر پکې والی راوالي والی دې کني دی والی دا د اجرت مالک ول مال راوړي چې د لډی تکم. توجه، ما تا هغه وخت یاد چې په دې جمعه په دې اجرت کې ختم بخاری او د شیرګړ محتمم مفکر اسلام مفتی محمود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافله سرخیل آل ندین مفتی محمد قاسم صاحب دلته راغلی. دا مزنه کوي چې دلته به دا لوبم کې او بیا به بله لوبم کې دورم کی چور جا یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. توجہ توجہ، منز عبادت تے طریقے موجود دا، ذکر عبادت تے طریقے موجود دا، حج عبادت تے طریقے موجود دا، عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا، درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا، دعوت و تبلیغ عبادت تے طریقے موجود دا، جہاد عبادت تے طریقے موجود دا، درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا، حج عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا، بیاوایا وعدو عبادت تے طریقے اوس راځي. دلته داسې کسان شته چې جوماتونه کې امامان دي، دلته اوس تشریف راوړي شته. څوک څوک امامان دي؟ نه شته امام. ستاسو د امامت څو کاله وشو؟ لس 12 کاله. بل څوک امام دی؟ مولوي صاحب ستاسو کاله وشو؟ مولوي صاحب څو کاله د امامت کې وشو؟ څه درته وایم نه چې زه چاته وایم ډبل زیرو ته وایم، تا ته نه وایم. توجه، زه د مقصود جان مولوي صاحب نه پیله تپوس کوم. توجه، یو خو مولوي صاحب پچاو پردې مردې نه اچوي، ګړز ورکوه. پرېږده دې خلک موږ سره ښه ښایسته کړي دي. چېرته پړومبي ځل 400 کې ښه وکړو. بل مفتي عبدالرب شاکر صاحب د خندا او د خوشحالۍ نه خوله نه راغونډېده. توجه، ما داسې نه ځم حلوا به خورم بټۍ نه. توجه، واده عبادت طریقې تاسو نن تاسو کوم مولوي صاحب تاسو کوم تخته پکې نه خبرې به بالکل ایغې نه او چې کم کمزوري ممکن ولا غینه به توبه وباسو. څه به وباسو؟ نقد توبه به وباسو. اراده نور نه منم، په اراده هم تبلیغیان لړ راوخته. ولي کامل صاحب زما سلور میاشتې ولي کا اراده ده سما چلولي کا اراده ظالم شر کال او اراده کې د خیرن بچي چرته سي روزي لملا لړ بس اراده له تکړه نقد توبه با وباسه د ډبل سیره په شان توبه وباسه. توجه، اراده بس په اراده تا کشمیر پتا کړ کنور مې اراده ته پرې خو دې نقد رواني بستای راغلم. توجه، واده عبادت طریقې اوس موږ جمعه ته ځو. اے مولوي صاحب څه د تمام نه ماته متوجه شه. توجه، موږ جمعه کې د امام نه د روزي د مسلو ته پوښتنه کوو، د زکات ته پوښتنه کوو، د حج ته پوښتنه کوو، په غټ اختر کې د قربانۍ ته پوښتنه کوو چې امام صاحب په ما قرباني کیږي او کنه پتا قربانی کیږي، خو چې چاړه زما په لاس کې پتا سي انټرنیشنل قربانی کوم. خیرن بچیا ته چې د قربانی تپوس کې، ته چې د حج تپوس کې، د روزې د زکات تپوس کې توجه، زه په دعوې سره وایم چې د یو سړي د زوی واده او دې جمعه ته راشي زنو یا تلمس په اتحیات کې خپل امام ته کینی چې امام صاحب
زما د سی واده دی ما ته په اسلام کې د الف نه واخل تر یا پورې عین تر زړه پورې مکمل ټوټل په اسلام کې د واده طریقه خو مقصود جان مولوی سے په دې 12 کالو کې دا تاسو چا کړی دی دا څه په نه روایت کړی دی یا د چا د لول وادي او د مولوی صاحب تراشي چې امام صاحب د پیغمبر لوریانه سلور وي زینب رقیہ ام کلثوم نور النظر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء في الجنه رضی الله عنهن امام صاحب زمانه به سلور لوریانه واده کړی زما د لول واده دی مولا مقصود جان صاحب ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه خو د 12 کالو کې دا تاسو چا کړی دی چا کړی دی لکه 12 کالو ستا په قوم کې چا وته هم نه توجه اوس راځه دا چې موږ تبلیغیان موږ پارچه ګمان کوو دا ټول خانان ملکانان نوابان لیډران منځونه کوي وایي منځونه نه کو بدګماني پچانه کو منځونه دا منځونه چې دا خانان نوابان لیډران کوي په مسجد کې د امام په ځای په مصلی کوي که صفونه کوي سپونه مخ کې دي که مصلا مقتدیان مخ کې دي که امام نن به په دې ځان پوهیو دا امام چې مقدم دی امام چې پیش امام دی توجه دا چې مخ کې دی امام مخ کې صرف په موږ کې نه دی ستا د زندګۍ په هر موړ کې به امام تانه مقدمي دا خو اوس مزغو کار وکړو مفتی صاحب دې مخ کې څه خلک پکې داسې هم دي په 400 کې وایي د مولا نه مخکې کېږي ما چې د مولا نه مخکې شو بیا دې مونږ نه کېږي نه چې د مولا نه مخکې چا سجده وکړه مونږ یو شو ته چې په ریل کې په لایف کې مخکې کې چا چې شوق دې شوق پر پوره کوم دا چې څوک وي د مولا نه مخکې کېږم ما اسانه فارموله ده خو په ژوند کې نه خو چې مړ شي په جنازې کټ به د امام نه مخکې پروت امام صاحب بیا تاسو وروسته ودرېږئ دا خو ته مرګ غواړې چې مرشي بیا به د امام نه مخکې او چې د امام نه وروسته امام مخکې ژوندي یو څه یو نو مخکې کېده غواړې ژوند غواړې که مرګ غواړې نو دا چې کوم د مولا نه مخکې کېږم درته وایي ډېر ته دې کوم توجه دا امام صرف په منځ کې مخکې نه ده جسے مکان پلازا مارکیټ دکان جوړې انجینر سره مشوره بات کی کارپینټر سره مشوره بات کی اول سیر ټیکادار سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده په دې 12 کالو کې چې پلازا مارکیټ دکان جوړو تاسو نه مشوره وکړئ یا ستا د لور واده د زوی واده دی ورونو سره مشوره بات کی خویندو قام قبیلې ور سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د واده طریقه څنګه ده دا شریعت په 2-3 تسبیح تسبیحګي ملو شو په 2-3 سجدو د تسبیحګي ملو شو د عبادت د قبولیت دارو مدار دا په معاملات باندې یو لقمه چې حرام په انسان پر نفس کے پخیٹا کی پرتی یو لقمہ پیٹ میں حرام ہو 40 دن تک ذکر عبادت منز درس و تدریس جہاد تبلیغ یو عبادت تبلیغ تصواری خیٹا کی حرام پراتی موتا با منزو نہ کر دا منز بتا تا جنت نصیب کی توجہ معاملات بدا شریعت مطابق کی توجہ من پابند شریعت جیسا پابندی ہوں دا خبروں کے کل کے نصب پابندی ہوں